الله پاک په سورۃ الرحمن کې په خپل بندیانو باندې د دریو عنایتونو ذکر کړی دی جی. دغه درې عنایتونه چې تاسو ورې تاسو خپل اندازه وشي چې الله پاک څومره نعمتونه د انسانانو د پاره په دې دنیا باندې پیدا کړی دي. او سورۃ الرحمن کې الله پاک وایي کنه چې تبه کم نعمتونه جوړلاوي جی. نو دغه درې عنایتونه تاسو له په دې ویډیو کې شریک کوم. نو ویډیو را ثواب په نیت باندې هم خپل وګورئ او مخکې ملګرو سره هم شریک کړئ. ډېر ټایم نه خرابو چې کم درې عنایتونه دي کې ټول نه پیلړم باندې چې کم دی ای کې الله پاک فرمایي کنه چې ګندم اور اناج چې څومره هم د جوار شو یا غنم شو څومره هم د دې کې چینجی پیدا کول وای ما شروع کړ. کچری وای دې کې چینجی نه کېدل نو خلکو به دا هم د سونی او چاندۍ غونتزان سره ذخیره کول او چې کم خلکو کم ضرورتمن خلکو یې به د لوږې مړه کېدل. لکه چې چا سره مطلب که د غنمو کې چینجی نه کېدو د جوارو کې چینجی نه کېدو نو داسې خلک په چې به ځان سره دا په کور کې ذخیره کول د بل انسان د بل مسلمان فکر به ورسره نو او بهر کم غریب یا مطلب بوک او نهار و بدر نهار مړ شو خو خلکو بدن سره کور کې ذخیره کول نو الله پاک په دې کې چینجی پیدا کو. دا هم یو ډیر غټ عنایت دی. دویم نمبر ګوره په سورۃ الرحمن کې الله پاک دا هم ویلي دي چې کله انسان مړ شي نو هغه نه څه ټایم پس وین روان شي. که چېرې د مردنه دا وین وای نه روانې دی که نه نو خلکو به خپل خلک چې کوم لکه خپل چې کوم ول ډېر عزیز خپل چا سره ډېره مینه وه نو ای به دفن کول نه ای به ځان سره کور سنبالول جي. داسې به هم ډېر خلک چې خاورو له به خپل نه ډکېدل ای به دفن کول نه. خو الله پاک وایي که نه موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کی ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا. مطلب دا بدبو ته نتلی که نه نو زوی به خپله مور نه دفن کوله مور به خپل زوی نه دفن کولو ښځې به خاوند نه دفن کولو خاوند به لګېدو هغه به ښځه نه دفن کوله ځکه وین به ترې نتلو سمیل به ترې نتلو ځان سره به مطلب کور کې ساتل د هغه یې لاشونه. نو دا هم یو ډېر نوی عنایت دی جي. په دریم نمبر کې ګوره الله پاک فرمایي مصیبت اور دکھ کے بعد صبر و سکون دیا ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کله په انسان باندې مصیبت راشي یا دکھ راشي نو هغې نه پس الله پاک هغه د صبر ورکی سکون ولا ورکی نو داغه چې کومه زندگی وي هغه مطلب دغه شي خوشګوار شي. دا نه چې هغه ټول عمر په مصیبت کې وي ټول عمر به هغه په دغ درد کې وي. ګوره ټایم چې کوم دی ټایم که د خوشحالۍ وختي او که هغه د خفګان وختي نو هغه تیر شي په انسان باندې. که شرې د غم دا ټایم نه تېرېدی د مصیبت دا ټایم نه تېرېدی نو د انسان زندگی به دومره خوشګواره نه وه. ګوره په انسان باندې کله پې غم راشي کله پې خوشحالي راشي نو دا خوشحالي م الله پاک د دې دپاره په انسان راولي چې د هغه زندګۍ کې لږه خوشګوار دغه پیدا شي. نو دا هم د الله پاک یو ډېر لوی نعمت دی. د دې دریو غټو عنایتونو ذکر الله پاک په قرآن شریف کې کړی دی چې دا درې عنایتونه چې کوم دي په خپلو بندیانو باندې الله پاک کړي دي. الله پاک بار په سورۃ الرحمن کې وایي چې تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤگے. او هر آیت کې مطلب څه ناڅه نعمت الله پاک یاد کړي او بیا یې ورسره دا آیت هم ویلي چې تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤگے جی. نو الله پاک ډېر نعمتونه دي. په هر نعمت موږ له شکر وکړل پکار دی او څومره چې موږ د الله پاک شکر ادا کوو الله پاک له دا شکر یو سجده کوو نو الله پاک په دومره نور هم نعمتونه زموږ دپاره سیوا کړي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. والسلام.